بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه د حروف با شروع کړو. پای کې مونږ اول د حروف جاره او د حروف مشبه به فعل ذکر وکړو چې موږ ول د ثمان حروف عامله دي. او پرون سبق کې مونږ د حروف عاطفه ذکر کړو. حروف عاطفه لستی واو فا ثم حتى ام اما بل ام او اما او لا بل او لكن. په دې کې موږ ویلو چې واو فا ثم او حتی دا درې وانه څلور وانه د جمع لپاره راځي. بیا په دې کې فرق دا دی چې په دې کې دا اولنی واو د مطلق جمع لپاره دي، فا د ترتیب مع الوصل لپاره راځي او ثم د ترتیب مع المهلك سره راځي، یعنی وصل پکې نه تفصیل شو. بیا حتی هم د ثم په شان د ترتیب د لپاره د مهلت خو پرې کې د ثم نه مهلت کمی او دا حتی لپاره راځي چې دا معطوف په معطوف علیه کې د افراد کې د ټول نه یا اوچت یا د ټول نه کمزور دی، ټول نه یا قوي دی یا د ټول نه کمزور دی. دا لپاره مثالونه شو ما الناس حتى الانبیاء او قدم الحاج حتى المشاة. بیا او اما ام دا درې وانه دا راځي چې په دوو سيزونو کې دیو د لپاره حکم ثابتول لپاره، یعنی په معدوم علی ځوانو کې دیو د لپاره حکم ثابت دی خو هغه یو کم یو دی یو پکې مبهم دی. نه دې لپاره دا راځي او ام او اما. بیا دا چې دا او نه دا راځي صرف د تعین د دوو سيزونو کې دیو د تعین لپاره چې یو پکې دغه شي. اما د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې دینه مخکې به یو ورسو به بل اما راغلی وي او یا به دینه ورسو چې نن دا به او راغلی وي. دا وشو. بیا ام په دوه قسمه دی، یو ام متصله او منفصله. ام متصله په دوه شروع کې دی د تاسو لپاره راځي، دوه کې دی ته متعین کول لپاره ځین راځي او دې کې رسائل ته پدې چې یو ته حکم ثابت دی خو تعین پکې کول غواړي. دا یو متصله درې شرطونه دي چې یو ورته مخکې به همزه استفهام راغلی، نمبر 2 د همزه استفهام نور څه کوي سم راغلی چې د هم نور څه به سمي کله همزه استفهام نور څه فعل وي د دې نور څه فعل وي. او دریم دا دی چې د دوا معطوف علیه باندې با یو داسې سيزونه به چې هغه متحقق وي ثابت وي د بل سره متساوي وي. بیا ام منقطعه. ام منقطعه دا ته ویل کېږي چې هغه په معنا د بل او د حمزه استفهامي، یعنی بری کې دا بل چې موږ وایو کنه بل د اضراب لپاره راځي او حمزه استفهام لپاره راځي. نو بری کې ورځوانه معنی موجودي په منقطع کې، یعنی د مخ نه به اضراب کوي او د ورستو نه دا به د پوسټ واښو مې لکه لری نه ته شکل ویني پر موږ ویني په سبق کې لری نه ته شکل ویني ته چې دا څه دغه ده اخته وینا ام هي شاتو چې لکه او خو نه نه یو کنه خو اضراب شو او آیت به زده او کنه نه دا لپاره امر راځي. بیا دا چې ای قضا دا صرف خبر باندې استعماليږي او با استفهام کې به هل استعماليږي چې کله ته یو سوال وکړي دا نه بیا اعتراض وکړي بل سوال کې نه دا لپاره بیا ام قضا استعماليږي. لا بل ولكن دا هم دا معدومات علیه کې د عین د پر راځي خدا متعین وي لکه دا پکې نه فرې مخکې کې مبهم یو بریک متعین وي. بیا لا جنن دا د مکه جمله کې چې کوم حکم ثابت شوی دا غي نه نفي لپاره جنن دا لا راځي او بل دا د اضراب لپاره، یعنی کوم مکه حکم ثابت شوی دا اوس منفي کوي کوم مکه منفي شوی اوس ثابتای بل لري لپاره راځي چې د اولنا اضراب کې د اولنا اعراض وکړي دویم د لپاره ثابتای لکه جاءني زيد بل عمرو لاول ته چې زید ما خو درغله بل بیا چې عمد ما خو لاغله د لاول نه دین دا مسکوت عنه په حکم کې مسکوت عنه مطلب دا چې لاول مبارک خبر نه ورګي چې دا شوی دی وکړل شوی او لکن را استعراض پر راځي نه مکه جمله کې چې موامي عوام ختمي د دې نه مکه او رستو دا حرف نفي تنن دا پکار دا چې مکه او جمله مثبت وي نه دای منفي کوي او که مکه او جمله منفي جدای مثبت کوي. په دې باندې پوښوي وس نن سبق کې چیرې کنه نو د نور قسمه حروف ذکر دی. وای کې اولنی حروف دي حروف تنبیه. حروف تنبیه هغه حروف ته تنبیه په معنا را بیدارول. نو حروف تنبیه دي ته ویل کېږي چې د مخاطب د را بیدارولو لپاره د مخاطب د متوجه کولو لپاره وذکرل شي چې دا ورستونه خبره کوم ده دا ډیره زیاته اهم ده چې دا ستانه فوت نشي ګوره
پوه شو باندې حروف تنبیه تنبیه په معنا را بیدارول را یقول را پاسول دې ته حروف تنبیه هغه حروف ته ویل کېږي چې د مخاطب د متوجه کولو لپاره د مخاطب د یخولو لپاره چې نن دا اوس شوي د لپاره د دې چې دا ورسره خبره چې کومه کومه دا ګور ډیره زیاته اهم ده د حروف تنبیه لپاره درې ټکي راځي الا اما او ها الا اما ها دا الا او اما چې دی کنه دا په جمله اسمیه باندې داخليږي او په جمله فعلیه باندې هم داخليږي او په مفرد باندې داخليږي او ها چې نه دا په مفرد هم داخليږي او په دا ها چې نه دا په جمله اسمیه هم داخليږي او په مفرد باندې داخليږي پوه شئ باندې الا او اما دا په جمله باندې داخليږي جمله اسمیه او جمله فعلیه وي او دا به داخليږي او دا ها چې نه دا په جمله اسمیه باندې داخليږي آیا په مفرد باندې داخليږي پوه شئ دا الا او اما چې دا په مفرد نه داخليږي دې پوه شئ وګورئ فصل حروف التنبيه ثلاثه حروف التنبيه درې دي کم دي الا اما او ها وضعت لتنبيه المخاطب دا حروف دا وذکرل شوی دي د مخاطب د راپورته کولو لپاره دا بیدارولو لپاره لالا يفوته شيء من الكلام د پاره د ریچ د دنه کلام صحیح صفوتو نشي فالا واما لا تدخلان الا على الجمله واذا الا واما نه داخليږي مگر صرف په جمله باندې اسميه لا نلکي او فعليه که اسميه جمله او که فعليه وي اسميه لګرای لپاره مثال الا انهم هم المفسدون الا خبردار معنی الا خبردار بشک دا منافقان هم دوی فساد غورونکي دي وس دا حروف تنبیه دي یا دا نور حروف دي کنه دا حروف غیر عامله دا چې په ترکیب کې راشي نو موږ بس په ترکیب کې د دې نوم واغلو چې بس دا پکې دا قسم حرف ده نور دا عمل نه کوي لکه موږ د دې الا انهم منفسدون ترکیب کوو نو بس په چې الا حرف تنبیه ان حرف مشبه بالفعل هم ضمیر اسم هم ضمیر فصل او المفسدون ولا خبر نو دا په ترکیب کې څنګه جوړیږي نه دا څه عمل کوي یا قران مجید کې الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ډېر شعر راغلی په قران مجید کې وقول الشاعر شعر اما والذي ابكى واضحاك والذي امات واحيا والذي امره الامر لقد تاركتني احسد الوحش ان ارى الفين منها لا يروعها النفر وی اما دل ګوره دا شعر مال استشهاد لګړل دا اما ده اما ادا په جمله باندې راغلی دا پوه شئ اما حرف تنبیه اما خبردار معنا والذي ابكى قسم دي په غزاد باندې چې خندول کوي جړول کوي واضحك وقسم دي په غزاد باندې چې سګي خندول کوي والذي امات واحيا او قسم دي په غزاد باندې چې هغه مړ کول کوي او قسم دي په غزاد باندې چې ژوند کول کوي والذي امره الامر او قسم دي په غزاد باندې چې دا کار دا حکم د ټول کارونه ورته دا ټول لا جمله قسمیه ده او جواب قسم په بل شعر کې چې هغه په دې کتاب کې غونښت ده لقد تركتني احسد الوحش ان ارى پدای سره د پر خودره مزو چې مال قسم چې پر خودره مزو د دغه وحشیانو سره دغه وحشیان دي چې الفین منها لا يروعوه النفر لاغي 2000 کسان چې دي کنه ناغم لکه بنیاز پر خودره مزو ترکیب څنګه اما حرفه واو حرفه واو جاره قسمیه واو جاره الذي ابقى فعل ضمیر بګه فعل سره خپل فاعل نه معطوف علیه واو حرفه عطف اضحك فعل ضمیر بګه فعل سره خپل فاعل نه معطوف علیه ملکر سله موصول سله ملکر مجرور شو دا واو جاره قسمیه پوه شئ جار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو په اقسم فعل محذوف پورې اقسم فعل سره خپل فاعل نه او دا جمله فعلیه انشائیه قسم اول قسم والذي امات واحيا هم دغه شانت دی واو قسمیه الذي اسم موصول امات فعل فاعل ملکر معطوف علیه واو حرف عطف احیا فعل فاعل ملکر معطوف علیه ملکر سله موصول سله ملکر مجرور شو د واو جاره قسمیه
جار سره خپل مجرور نظر په مستقر متعلق بس پوره اقسم فعل سره خپل فاعل متعلق نه قسم ثاني والذي امره الامر والذي وعرفه جار قسميه الذي امره مرکب اضافي مبتدا امر ولا خبر مبتدا خبر ملکر سله موصول سله ملکر دا ټول درې قسمونه شول او بل شعر کې لقد ترک دي احصل الوحش دا ټول جمله او بدی کې اشاره کړې ده قرآن مجید هغه آیات ته وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا او با والذي امرهم امر بدی کې اشاره کړې ده قرآن مجید آیات ته ان الحكم الا لله هغه پوه شوي نو دلته محل الاستشهاد څه شی دی دا اما ټکی دی چې اما دلته کې د تنبیه لپاره دا راغلی دی او فعلیه یعنی دا اما او الا چې داخليږي نو د دې لپاره دا خبر ضروري چې دا بخامخا جمله اسمیه وي بلکې دا جمله فعلیه هم کېدې شي لکه اما لا تفعلوا الا لا تضربوا نو دلته به هم دا بدغی دا صحیح یا علی قرآن الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم دا جمله فعلیه ده والثالث ها دریم څه شری ها تدخل على الجمله الاسميه دي فجمله اسميه باندې هم داخليږي لکه ها زید قوم یا په قرآن مجید کې بار بار راغلي یا ايها الناس یا ايها النبي نو دا ها چې دا به سره یا ايها النبي یا ايها الذين امنوا یا ايها الناس دا ټول ها زید قائم والمفرد او بمفرد باندې راځي لکه ها دا هؤلاء نو بریږي چې موږ وایو ها دا کې ها برای تنبیه ده او دا اسم اشاره ده تا ولې ویلو کنه به اسم اشاره دوی ذا ذانی ذینی تا تانی تینی اولئک او اولا نو دې سره دا ها تنبیه او تاسو په فائدہ کې بیا ویلو چې کله کله د دې اسماء اشارات سره په شروع کې هاي تنبیه او په اخر کې کاف د خطاب هم لګولېږي ویلو کنه دا خبره ده درې مهاده پوه شوي نو حروف تنبیه بیا چی حروف تنبیه کم حروف ته وایي نه کم دینانو کم حروف ته تعریف سره هغه حروف چې د مخاطب د پیدارولو لپاره د مخاطب د متوجه کولو لپاره و ذکر لشي د لپاره د دې چې د ورسونی کلام ته په غور سره وکړي چې دا سره اهم دي کم حروف دي الا اما او ها الا اما بچا راغليږي په جمله باندې کې اسمیه او کسوي او ها چې دا پس راغليږي بل فصل کې حروف النداری حروف الندا خو څنګه پیژنم کته سو پیژن جمله تعریف وکړي یعنی هغه حروف چې چاره متوجه کول لپاره سي و ذکر لشي او هغه حروف الندا سوري پنځه کم دي یا آیا ای حمزه المفتوحه یا بګي عام دي د قریب او د بعید او آیا او حیا سره لپاره او ای او حمزه مفتوحه ده بس د قدین نو بس نشته حروف النداء خمسه حروف النداء بنزري يا اي او همزه مفتوحه فاي وهمزه الهمزه للقريب اي وهمزه سره بار دي دا قریب د بار ايا سره بار دي ويا لهما او يا للفانو د بار وللمتوسط د متوسط د بارم وقد مر احكام المنادى او د منادى احکامات شوي دي کنه سا احکامات تاسو ماته لګ رايت کې یاره چې منادا با که مفرد معرفه وا نو مبني به علامه ده رفع باندې کا منادا مضاف شي به مضاف وا مبني به نه منصوب به سببي هغه منادا نه کړه غیر معین وا نبي با مبني به په فتح سره فصل حروف الايجاب سته بل فصل کې حروف ایجاب دي حروف ایجاب هغه حروف ته لګيږي چې داغي په ذریعہ سره چاته جواب ورکول کېږي چې داغي په ذریعہ سره چاته نو حروف ایجاب سوري شپږو نعم بلا اجل جيري ان او اي نعم بلا اجل او جيري ان او اي دا په ترتیب سره یادول دي چې بری کې بیا دا خبره بګیره نعم بلا اجل جيري ان او اي پدې کې دا نعم نه نعم دا د مخکنی خبره د مضبوطولو لپاره راځي کله مخکنی خبره مثبت وي د مثبت د مضبوطولو لپاره او کله مخکې منفي د منفي خبره د مضبوطولو لپاره پوه شو مې باندې ها نعم د سره راځي مضبوطولو لپاره کله مثبت وي او کسوي منفي وګورئ حروف الايجاب سته نعم بلا اجل جير ان اي
اما نعم نعم چې دا سره پر دي فلتقرير كلام سابق د مخکنی کلام دا مضبوطول لپاره مثبتا كان او منفيا کنا مخکنی کلام مثبت وي او منفي وي لکه د اجاء زيد آیا زید راغله ده نو تور ته جواب کې څه وای چې سو نعم و اما یا ته وای چې اما جاء زيد اما جاء زيد اما جاء زيد ای زید نه راغله نو ته څه نعم الهغه پوه شو به باندې نو د مخکره خبره د مضبوطولو لپاره سره دي نعم بلا چې د سره لپاره دي بلا د دې لپاره دي کنه چې مخکې یو خبره منفي وي او د هغه د مضبوطولو لپاره پوه شوي د هغه د هغه جواب ورکول لپاره یعنی دا بلا همیشه لپاره د منفي په خبر کې راځي د سبب خبر راځي چې جمله استفهامیه منفیه وي جمله استفهامیه څه وي منفيه وي منفيه واښوي بلا تختص بلا خاص کله شي لا بايجاب ما نفي قبله استفهاما فبارد جواب ورکولو هغه چې مخکې هغه استفهاما چې نه منفي کړل شي چې مخکې استفهاما څه کړل شي لکه الله تعالی قول له الست بربكم اي زستا رب نه يما نو قالوا هغه سوچ بلا او انت ربنا تخذ من ربي نو دا مخکنی جمله چې هغه استفهامیه منفیه وي نو دا غیدا ثابتولو د پاره دا غیدا ثابتولو د پاره بلا چرنده راځي یا لکه لم يقم زيد اي زيد ولال نه نو ته جواب کوي بلا معنا سره او یا لکه قرآن مجید کوي الم تاتكم رسلكم بالبينات اي تاسو رسولان واضح دلایل نه دی راوړي نو تاسو بلا ولنه واښو به معنی ها عالم ياتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير واښوي نو یو بلا سره راځي چې جمله استفهامیه منفیه په جواب کې راځي دا غیر ثابتولو د لپاره بلا راځي ای چې ای دا اثبات لپاره راځي خروج د استفهام نه پوښوي د اثبات لپاره راځي ورستو د استفهام نه او د ای سره قسم چې نه دا ضروری دی ای علاوه د قسم نه استعمال کیږي لګته هل کانه کدا اې دا کارته شوی دی یو ځان ته وځي هل کانه کدا اته ته ای والله او په خدای مې قسم چې دې شوی دی یا لکه قرآن مجید کې الله تعالی وایي ويستنبئونك احق هو اې دا کافرانو ته خبر ورکړي چې دا صحیح خبره ده قل ای وربي انه لاقو زما دې په خپل رب باندې قسم چې دا حق ده یا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وإذا كافران ګمان کوي چې دوباره اوچت نکړي شي دوباره برابر راپور نکړي شي قل بلا وربي لتبعثن زما دې په خپل رب باندې قسم چې تاسو به راوځي کیږي الهغه پوښتنه به نه مانی نو ای د سره بار راځي د اثبات لپاره خروج له استفهام نه او د ای سره همیشه لپاره څه پکار دی قسم پکار دی په دې باندې پوښتنه تاسو نعم بلا او ای دا درې وانه دي اجل جیری او ان اجل جیری او ان دا درې وانه د خبر د تصدیق لپاره دي د سره بار راځي د خبر یعنی استفهام د بار نه راځي بس د خبر د تصدیق لپاره کما اذا قيل لك جوه شجاع زيد زيد راغله نو ته دې چې اجل وې یا ته جواب کوي چې جیری یا جواب کوي چې ان یعنی مطلب سره اصدقك في هذا الخبر زستا به خبر کې چل کومه رښتینواله کومه دا خبره کې دته رښتینه غنم پوه شو به دی باندې پوره ده